چې موږ به په ابن تیمیه جرح کوو، تاسو به تعدیل کوئ. وصلی الله علی خیر خلقه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. کتابونو کې تصریح موجود ده په نفي د تجسیم، دا کاغذ کې لیکلي دي. دویمه خبره زمونږ د طرفه دعوه دا ده چې ماتوریدي حضرات دا د الله قرآن ته مخلوق وي، دا موجوده قرآن د الله نه مني، دا د بل چا مني، او د دې په نسبت باندې یو بل قرآن دی چې هغه ته نفسي قرآن وایي، هغه دنیا ته راغلی نه دی، کوم چې راغلی دی دا مخلوق ګڼي. مونږ به دا ثابت دي. مونږ چې د شیخ الاسلام تعدیل پیش کوو، د مفتی صاحب د کور نه به پیش کوو د الله په فضل سره. دا کابر ته شیخ الاسلام ویلي، دا کابر دغه تعدیل کړی دی. خدای دې جرح د هغه چا نه به پیش کوي چې کم سړی هغه ماتوریدي نه وي په عقیده کې، اشعري نه وي، د الله په صفاتو کې معاول نه وي، د الله د صفاتو نه منکر نه وي، معطل نه وي. مونږ په 400 کې د جرح او تعدیل خبره نه ده کړې. مونږ دا دوه موضوعات متعین کړي دي او په دې باندې نن خبره کوو. که د کلام الله مسله مخکې کوئ او د تجسیم خبره وروسته فبها ونعمت ستاسو خوښه، که د تجسیم خبره مخکې کوئ د کلام الله وروسته کوئ ستاسو خوښه. خو چې د جرح او د تعدیل باب کولو شي نو بیا به جرح راځي په هغه خلکو باندې چې هغه ډېر لوی خلک دي، نو بیا به تاسو ګیله کوئ چې تاسو ولې جرح کوئ په دې باندې. لکه اوس مفتي صاحب ویلي چې تاسو مونږ ته ویلي وي، بیا به د جرح باب دا ډېر اوږد باب دی. خو د جرح دپاره څه اسباب پکار دي او سبب د هغه تعین شوی دی چې هغه تجسیم دی. تاسو ویلي چې ابن تیمیه د تجسیم قایل دی، په دې وجه متزوال موزل ویلي. مونږ به انشاءالله د دې نفي کوو. که په دغه خبره باندې بحث او مناظره کوئ مونږ راغلي، او که نه کوئ نو ستاسو خوښه. هذا وبالله التوفیق. بسم الله الرحمن الرحیم. جزاکم الله وبارک الله فیکم. شیخ صاحب مبارکه، دا زمانه داسې زمانه راغلې ده چې زموږ نه پښتانه وایي وایي د کټ سر ته یو زموږ د قبوریانو سره زه ماتوریدي یم الحمدلله په عقایدو کې، زه اشعري یم په اعتبار د دې سره چې زما معتدلاو سره جګړه وي. امت الحمدلله 95% باندې اشعري او ماتوریدي دي. زه تا ته په ابن تیمیه باندې د امام ابو حنیفه جرح نشم خولی، او زه تا ته په ابن تیمیه باندې د امام شافعي جرح نشم خولی، او زه تا ته په ابن تیمیه باندې د امام ابو داود او د یحیی ابن معین او د نسائی جرح نشم خولی. دا واضحات دي، دا بدیهیات دي. زه به تا ته په ابن تیمیه باندې د هغه ثقه او عالمانو جرح ښیم چې کوم ثقه عالمان د امت ثقه عالمان وي. اوس که ته هغه ثقه والي نه منې چې نه دا د امت ثقه عالم دی، والي کې ثقه عالم وي او که نه وي. که چېرته تاسو بالفرض هغه عالم ثقه نه منې، هغه ځان له خبره ده. خو زه به تا ته د ثقه او عالمانو نه چې هغه د امت ثقه عالماني، زه به تاسو ته جرح وښیم په هغې باندې. بیا تاسو ماته وایئ چې زه به تاسو ته د خپل کور نه د ابن تیمیه تعدیل وښیم. خو دې ته ناست یو که نه، تاسو به زما کور نه د دیوبندیانو نه د ابن تیمیه تعدیل ماته وښایئ، او زه به تاسو ته هم د دیوبندیانو نه د ابن تیمیه جرح وښیم چې دا بنډارې مې راوړي دي. دا نه تاسو نه وي دیوبندي تاسو دیوبندي ما چې کله خبره کوله په تا حجت دی. سه مبارک تاسو چې کله خبره کوله ما نه در دانګلې. تاسو د الله تعالی په دواړه جره خوشاله کی، خو چې تا خبرې کولې ګورې ما پکې مسکې خبره نه راکړې. ما ته دا ټیم پوره شوی. ټیک شو، زه ستا خپله خوښه ده. الله دې تا ته خیر درکړي، الله دې برکت کړي. بله خبره دا ده چې تاسو مبارک ګورې مونږ غټ پیر ته ویو، دې باندې ځان پوه کړه چې کوم په پیرانو کې غټ پیر هغې ته مونږ مبارک وي. نو تاسو مبارک صاحب وفرمایل پیري خطرناک، مبارک صاحب وفرمایل چې زه به په امام ابو حنیفه باندې جرح کوم. طریقه کار دا دی شیخ صاحب مبارک تا به ما ته یو 2 ورځې مخکې ویلي چې دا د ابن تیمیه سره به زه په امام ابو حنیفه مدویل ویلي دي. دا هغه کتابونه دي چې ابن تیمیه صاحب ته بدعتي ویلي دي. دا چې کله زه ووایم یا زه به دا کتابونه ویم تاسو به تعدیل وکړئ، بیا به زه دا کتابونه ویم تاسو به تعدیل وکړئ. چې جرح او تعدیل وشي نو د هغې نه پس زما او ستا لیکل د 2مې پاڼې دا دي. دا د جرح او د تعدیل 2 اولنۍ پاڼې دي. دا دي ښه
درېیمه پاڼه 3 نمبر صفحه باندې هغه دا ده چې د ابن تیمیه په کتابونو کې به موږ دا دی د ابن تیمیه په عباراتو کې تجسیم موجود دی او د هغه په کتابونو کې به یې راته ښیو. تاسو که موږ سره اول کښېنئ د ابن تیمیه په جرح و تعدیل باندې چې موږ به تاسو ته ښیو چې د امت ثقه عالمانو ته هغه ته ښه سړی نه دی ویلی او هغه ته یې ویلي دي چې دا سړی خارج د اهل سنت و جماعت نه دی. نو زه بسم الله وکړو. صفات د الله سبحانه وتعالی مني او د نورو نه انکار کوي او په دې اتو کې هم په تجسیم کې واقع دی. نو په خپله ګمراه دی. نو زه به په ابن تیمیه دغه جرح څنګه ومنم؟ ابو ماتوریدي یا بشري